الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء رواه البخاري في صحيحه. محترم مسلمانانو، مونږه راجم شوي یو بعضې تعزیت ته مونږه لاړ شو، نو مونږه غمزپلي خاندان سره اظهار همدردي کوو. خو دا دلته مونږه غمزپلي خاندان نه، دا غمزپلي کلم نه، دا ډېره لویه علاقه ده چې هغې د استاد جي رحمت الله علیه د غم واورېده، نو هغه ډېر خفه شو او ډېر پریشانه شو. نو محترمو، دا مونږه خپل میز کې یو بل سره اظهار همدردي کوو. که زمونږ شیخ او مرشد د ذاکر الله لالا او حبیب الله صاحب او ثناء الله او د مفتی عمران الله صاحب دی، هغه والد جسمانی وه، نو ما ته خو ځان معلوم زمونږ په کور کې یوه وه، زمونږ په کور کې جغو، زمونږ په کور کې کودالې، زمونږ په کور کې د زمیندارۍ سامانونه وه. نن زما په کور کې 2 کمرې غټ دا د کتابونو ډکې دي. دا د دې سړي د وجې د دین خو زیاتې سند په ما باندې دي، او په هر قدم یې زمونږ رهنمایي کړې ده، زمونږ یې حوصله افزایي کړې ده. نو غټ غم خو ما ته دی، ما شپږ کاله لوی عرصه ده، دا شپږ کاله مونږه استاد جي ته مخې ته ناست وو، که تفسیر و، که فقه وه، که نحو و، که صرف و، که منطق و. دا ډومبني دا کم خبرې چې طلبا زده کوي، دا ډومبې د استاد جي ده، خو مونږ پرې نه پوهېږو دا مبتدا ده او دا خبر دی او جمله اسمیه ده او خبریه ده او دا فعل معروف دی او فعل مجهول دی. ځکه چې زه ډېر ماشوم وم چې زه والدې ولېږلم استاد جي رحمت الله علیه چې کله فارغ شو کلي کې یو اداره کوله وکړه، زمونږ د ساوډیر په خلکو یې دا یو غټ احسان وکړه. محترمو، زمونږ د ساوډیر خلکو د استاد جي خبره منلې وه او استاد جي ته خپل بچي حواله کړي وو. نو محترمو، دا مونږ باندې یو غټ غم او غټه حادثه ده، خو ځان له به تسلي په دې ورکوو چې الله د هغې هغه محنت ته قبولیت ورکړی. دلته به دلباقي حاجي صاحب بیکاره استاد جي راغی، زمونږ به ماسپښین در شروع، نو اواز خو به دلته کې خورېده، نو چې کله به راتلو نو داسې جړغونې به شو، زما حوصله افزایي به یې کوله. وایي زه خپله بېکاره یم، وایي ستاسو دې درسونو ته ګورم، نو چې میجي نه بېکار نه یې، تاسو نه الله یو کار اخیستی دی. دا کار د ډېرو خلکو په قسمت کې نه محترمو. او علامه ابن جوزي رحمت الله علیه یو خبره ذکر کوي، وایي څوک چې دا غواړي چې د ده عملنامه د ده په مرګ بنده نه شي که نه، نو فلینشر العلم، دې د علم خور کی. استاد جي علم خور که، د استاد جي روحاني اولاد علماء کرام ډیر شیری. په سکول کې چې څنګه چې متمم صاحب ویل چې استاد جي که په سکول کې کار کړی، نو په سکول کې د مدرسې تحریک چلولی دی. محترمو، زمونږ په کلي باندې دا یو غټه سانحه ده. زما په خیال زمونږ میاجي استاد رحمت الله علیه چې وفات شو، دا زمونږ د کلي یو لویه سانحه او زمونږ د یادو. دارنګې زمونږ د کلي ښکلا مولانا شمس تبریز صاحب رحمت الله علیه، دام زمونږ د کلي دپاره غټه سانحه وه. خو بیا شیخ قرآن الله صاحب خو د علماو د مشایخو استازو، نو محترمو علم یې خور کړی، عملنامه به یې نه بندېږي. علما یې تیار کړي، دا څونه علما چې د هغه شاګردان دي، که د هغې ړه غواړي او که نه غواړي، که بیان کوي که درس کوي. مونږ چې څه وایو که نه، هماره استاد جي د وفات نه پس د درسونو بیانونو کې خواوشا کې وویله چې دا درسونه، دا بیانونه، دا د دې ثوابونه که د دې د وجې نه چا اصلاح کېږي، دا به د استاد جي په عملنامه کې جمع کېږي. خو محترمه، مونږ د استاد جي جنازه مو لیده،
چونکه قرآن کریم کې الله فرمایي چې هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، علم والو به علم نه دي برابر. دا د الله فیصله ده چې عالم او به علم نه دي برابر. دا خو د جهالت یو څوک چې ته د عالم او د جاهل رای برابر دی، ته د یو عالم او د اجړا کوتک رای برابر دی، دا غټ جهالت دی. الله وی علم والا به علم نه دي برابر. دا علم والا خو ډېر لوی مقام دی. دا علما په مخ د ځمکه د هدایت چراغونه دي محترمو، او دا د قیامت د علامونه علامه ده. دا د قیامت د علامونه علامه ده چې دارنګ علم به ختمیږي. مونږ خو علم ډېریږي که نه؟ علم چرته ډېریږي محترمو؟ علم دا ختمیږي. او دا علم به څنګه ختمیږي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا بقبض العلماء، علما به اخیستل کېږي. علما به د دنیا نه ځي. او مونږ تاسو ګورو ډېر علما کرام د دنیا نه لاړه، هغې سره چې څنګه علم کم انداز کم طرز بس هغه دفن شو، هغه شانتي نشته بیا. نو زمونږ غفران الله صاحب چې د دې کلي نه لاړو، د دنیا نه لاړو که نه، دا د علم ډېر قسمونه او ډېر قسمه علم، دغه تواضع، دغه هغه سادهوالی، یقینو کې استاد جی باوجود د دې نه چې هغه یو ایجوکیټډ سړی و، ایجوکیټډ نه و، یو ایجوکیټر و. څونه ساده چاته به دا پته هم نه لګېده. او الحمدلله ثم الحمدلله تر اخره پورې استاد جي به کله کله لږ داسې بیمار غونته شه، جنازې ته به مونږ ورمخکې که مونږ به ورته وایو استاد جي بدن کې د بیماري ده، خو دا اواز د هغه شانتې جاندار دی. نو د هغه نه الله پاک اخره پورې خیر خور کو. علما او بې علمه دا نه دي برابر، دا به مونږ نه برابرو. اوس محترمو زمونږ ستاسو ذمه داري به سي که مونږ وایو چې مونږ د استاد جي سره مینه ده، عقیدت دی، محبت دی. اوس محترمو د هغې چې کوم جسماني بچي دي که نه، که ذاکر الله لالا دی، که حبیب الله صاحب دی، ثناء الله دی، مفتی صاحب دی، مخکې به مونږ صرف د استاد جي خیال ساته، د دوی به مو کم ساته، بس استاد جي و. اوس محترمو مونږ چې د استاد جي دا ټول کلیوال چې مونږ استاد جي ته په کم نظر سره کته، اوس به زمونږ دا مشران دي، د په دې کلي باندې غټ احسانات وو چې دا زمونږ او ستاسو په ذهن او په سوچ کې که د دې نه مونږ له توجه کمی، مونږ به هغه اګنور کوو. بی دا زما د شیخ زوی دی، دا زما د استاد، دا زما د مرشد زوی دی، نو مونږ به د دې احترام کوو، د دې قدر به کوو. که زمونږ نه پکې څوک کشران وي د هغې قدر به کوو. محترمو مسلمانانو، او دویمه خبره، استاد جي خو زمونږ نه جدا شو، د هغه مینه، د هغه شفقت مونږ ځان ته به راجوختولو، په مونږ به بیان وکړه، نو په ملا به یې وډبولو مریده استاد جي تکیه کلام دا ولیکه مریده. نو مونږ ته به اوس څوک وایي چې مریده، که مشران شاګردان به مریده. او استاد جي هغه شخصیت و چې دا درس نظامی کې کوم مغلق کتاب دی کافیه، چې د هغې غټ غټ شروحات لیکلي شوي، خادمه او دارنګې شرح جامي، او دغه کتاب استاد جي چې به ګجرات ته تلو مونږ ته به کیسې کولې، نو دا کتاب استاد جي غون په یاد کړی ښه. داسې نور دا کافیې حافظان او الله پاک هغې ته چې کوم صلاحیتونه ورکړي وو په دې کلي کې غټ تعلیم یافته انسان، دا زمونږ استاد محترم و. نو د سکول په اړخ سره هم د هغې ډېر خدمات وو، ځکه که په سکول کې داسې دینداره خلک نی محترم و. یقینو کې نن دا دور د الحاد دور دی، واړه واړه ماشومان په او پاتم کې که نه، کله کله مونږ ته مدرسو ته د دویم ټیم کې راځي، هغې داسې تپوسونه وکړي چې هغه د خدای د ذات نه خلکو منکر کړي یو، د آخرت نه یې منکر کړي یو. نو دغلته کې هم د نیکانو خلکو وجود پکار دی چې زمونږ د دې نوې نسل د هغې صحیح رهنمایي وکړي. نو محترمو مونږ او تاسو ولیده د استاد جي د غم هغه عزت، د استاد جي ته چې الله د جنازه کومه د عزت، دا علماء کرام دونه راځي، څونه عزت، څونه یو لوی پروتوکول. نو محترمو مسلمانانو، الله اکبر کبیره. دې نه مونږ دا سبق حاصلو چې مونږ هم په خپل خاندان کې به زمونږ نه غفران الله صاحب لاړو، خو مونږ به اوس یو بچی علم ته وقف کوو چې دا زمونږ دپاره د دنیا او د آخرت د عزت سبب وګرځي، چې دا مونږ ته زمونږ دپاره به د دین خدمت کوي، دا به زمونږ دپاره صدقې جاریه. منه خبرې نه شو کېدی، خو بعضې ملګري وي 2-3 خبرې به کوې. نو دا زمونږ خپل غم دی محترم، دا زمونږ خپل غم دی. نو مونږ خپله خفه یو،
دا نشو ویری چې موږ ذاکر الله صاحب ته د صبر تلقین کوو، موږ ځان له د صبر تلقین کوو. او بیا د استاد په زامنو کې زموږ په کلی او په علاقه کې دام غوره مفتی عمران الله صاحب دا یو جید عالم دی، بهترین عالم دی، کیساګو مولا نه دی چې خلکو ته خوبونه بیانوي. پلان کې چې کم دینو یو بوډۍ و هغه چې کم دینو مړه شو او بلا خلک په جنازه کې شریک شو، نو یو کپنچور به چې کم دینو کپنونه پټولو، نو هغه د شپې دغه بوډۍ نه کپن پټاو، هغه بوډۍ پې راپاسېده، بوډۍ پې د شپې په مقبره کې راپاسېده، خخه کړې مو وسات یې نوتې او راپاسېده. نو اوس محترمو دا کیسې کتارې هغه بوډۍ ورته وایي تم جنتي شوې، ځکه چې زما په جنازه کې څونه شریک شوي هغه د جنت دپاره خپل اعمال دي محترمو، په خوبونو څوک جنتونو ته نه ځي. نو دا خوبونو بیانولو والا کیسهګو مولا نه دی، دا جید عالم دی او پی جی ډاکټر دی او اسسټنټ پروفیسر دی محترمو او هم محقق دی. نو مونږ او تاسو د دینه د مسلو ته پوښتنه کوو چې دې کې دا فتوا مو ولیکله، مونږ ته کله کله په استفتاء راشي زی ولیکم زی مفتي صاحب پسې ولیکم، دا تاسو لږ چک کړئ. نو زمونږ پړه کې به د دې قدر احترام هغه موجودي. په جمع سره دعا وغواړئ چې الله زمونږ د استاد جي مغفرت نصیب کړي، الله ورته جنت فردوس نصیب کړي، او الله مونږ ته په هغه چې څونه خلک غمجن دی الله رب العزت د هغې ته صبر جمیل نصیب کړي. رحمتك يا رب.